دلته ما ټکېدلي اوږه غوړو کې سره چې څونه تاسو کټوۍ ته وایي هغې کې ما یشېدلې اګې او یشېدلې الوګان ور واچوله. بس دا به سره سره کو دې سره به مونږ مالګه واچو. که چېرې تاسو وایي چې نه دا اګې پکې ماتې نه شي نو بیا خیر تاسو الوګان پیله پکې ور واچوئ چې سره شي بیا به اګې پکې وروستو شامله کړئ. ښه 2 ټماټر او شنو مرچکو مې پیسټ جوړ کړو. ټماټر نن سبا بس نور خو پوهیږئ که نه نو هغه مې چې کله پیسټ جوړ کړو هغه مې پکې واچولو چې دا الوګان او دا اګې چې دا 2 یا 3 منټه ما سرې کړه او په سره مې داسې نیمه چمچ قدرې زیره واچوله. د زیره چې کله تاسو په طبخي وريټک او پوډر مو کده دی به دومره ښایسته بوینګي که نه. ښه دا پکې ما دغه واچولو د ادرک پوډر او سور مرچکې ټکېدلې 1 چمچ او سالن مساله 1 چمچ او سره چکن پاوډر. چکن پاوډر دا وګورئ دا هر ځینه په اسانه سره ملاویږي. ضروري نه چې همدای چې کم یو وي چکن پاوډر چې دی هغه د سالنونو له خوند ورکوي خو کله کله استعمالوو هر وخت نه. نو بس دلته به اوس په ډکن کېږدم چې زه دا دلته 3 نه 4 منټه سره کم. نو وګورئ بس دا یې سره شو مساله یې ښه ښکلې سره ده او دې کې که دا اګې ځنه ماتې م شي نو خیر دی هېڅ خبره نه. دې سره ستاسو دا ګریوي نه ده د الوګان والسالن دا ډېر مزېدار شي. مونږ خو پکې جان بوجھ کې هم داسې 1-2 ماتې کوو او ماسته مې داسې وایستو باول نه کم دي پینټ شوي. تاسو پکې څونه اچوئ ستاسو منځ ډېر وي لږ وي او شنه مرچکي شو او پینټ کول یې ځکه ضروري چې دې سره دا کټوۍ سالن چې کم دی که نه دا داسې بیل بیل نه ښکاري. دا ماسته چې کله هم تاسو ډایرکټ ور واچئ دا بیا بیل بیل لکه شملو په شانتې یې ووښئ. نو بس دلته چې داسې 1-2 جوشه وکړي بس دا به تیار شو. ګیس ور لاندې بند کړئ او شنه دنیا پرې واچوئ. تاسو چې کله دا آلو انډې سالن جوړ کړئ که نه تاسو به خپله وایي چې موږ مخکې ولې دا نه جوړ کړی. دا خو رښتیا ډېر مزېدار لګي لکه موږ ته خپله هم دومره خوند را کړی دی که نه. دا موږ د څو ځله جوړ کړو خو اکثر یې نه جوړوم کله کله یې جوړوم چې کله کله ما ته څه آیډیا نه میلاویږي. ما پرون یو ویډیو ورکړی وه تاسو دپاره هغې کې چوله او دغه و چکن نو ما ویلو چې انسان له خو سوچ هم نه ورځي. نو یو وایي چې وایي د چڼو دال او دا ساګ خو هر وخت پخېږي. یاره نو چڼو دال او ساګ خو هر وخت پخېږي خو هر وخت نم انسان تنګ راشي که نه دالونو نه سبزیانو نه نو لږ ډفرنټ هټ کې څه لټوي. نو د کټوۍ مشران خو چېرته تللي نه دي دا خو موږ سره هر وخت په کور کېږي که نه نو دا په کار کې راولئ نوې نوې طریقو سره واخلئ انډه آلو ګریوي دونه مزېداره به تیار شي چې تاسو به خپله وایي چې واقعي ده نو